مونږ ټول چې څومره یو مونږ ټول له شیخ صاحب مجرمان یو او دا حقیقت دی او دا را سره ومنئ. په خدای مې د قسم صرف د پیارانه ده نه د چا په شیخ صاحب باندې څه کار شته، نه د هغوی په شهادت باندې چا څه کار شته، نه په دې باندې چا څه کار شته چې څه وشو سره روان دي یا ما سره یا بل سره کله به خانزیب شهید کېږي. موږ نه لوی لوی شخصیات لاړل، موږ به صرف موږ به حیثیت د پښتون صرف دومره کولی شو چې ویډیو وکړو، تصویرانې پرېږدو او بله ورځ هم ډکه خلکو په شیخ صاحب پسې کنځلې کولې، په شیخ صاحب په تصویرانو باندې غلط عکسونه پرېښودل، ملنډې ورپسې کولې، ډرامې ورپسې کولې، سپکاوي ولکو. ولې هغه ټرینډ و ځکه چې خلکو ویډیوز وکړل چې شیخ صاحب غلطه خبره کړې، هغې پسې بیا ډرامې کولې. حالانکه فریډم اف سپیچ چاته دا حق حاصل دی چې یو کس په خپل اظهار رایه پیش کړي او بل کس په راځي په هغه باندې به تنقید کوي او تنقید به په داسې طریقه باندې کوي لکه په شیخ صاحب باندې چې خلکو وکړو، په داسې طریقه باندې چې په مخ باندې بوله تصویران پرېږدي. دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت نه ښکاري، دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پټکې نه ښکاري. د تنقید کولو خپله طریقه ده، څنګه چې هغه خپل اظهار رایه په ښکلي انداز کې پیش کړه، دقه شانته اختلاف رایه پیش کړه، په ښه طریقې سره پیش کړه. خو ولې ټرینډ دی، صرف ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، سوشل میډیا ده، تصویران دي، ټمپلیټس دي او کور فوټوګان دي. نو دې نه علاوه نور هېڅ هم نشته. ړومبې زه بیا دا نور او ټول پښتانه نه زموږ په شهادت سره څه کار شته. ښه ده چې شیخ صاحب لاړو هېڅ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخري زمانه د یو شخصیت کاش کې چې دا په شهادت سره وشي، هغه ته خو ډېر ښکلی مقام ملاو شو. کم مقام ورته ملاو شو؟ امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د حق او باطل فیصلې جنازې کوي. د شیخ صاحب جنازې دا فیصله وکړه چې هغه په حق باندې و. دومره لوی شخصیت زمونږ د ګوتو نه لاړو. تاسو ته پته شته موږ څومره نقصان وکړو؟ تاسو ته پته شته موږ څه بېللو؟ هېڅ پته نشته. 15 ورځې ټرینډ دی، ویډیوز به وچلېږي، ټیک ټاک یې به وچلېږي، فیسبوک به وچلېږي، خپلې ویډیوګانې مشهور شي، خلک ریفریش وي چې څونه ویور راغله څونه ویور. لومبې زه بیا نور خلک موږ سره دا احساس شته چې موږ څومره غټه سرمایه بیله. بل شیخ په راځي په یو مدرسه کې او په لکونو شاګردان به بل شیخ په راپاسېږي، پیدا کېږي، به بیا غټېږي او بیا علم کوي، بیا به د شیخ ادریس صاحب مقام ته رسي او پس د هغې نه به هغه بیا موږ ته درس او تدریس راکوي او په یو خبره د هغه په اظهار رایه باندې بیا هغه موږ راټینګو، دې حد ته به راولو. او دا د پنجاب نه څوک راغلي، د اسرائیل نه څوک راغلي چې شهید یې کو، موږ په خپله باندې شهید کو، مونږ ویشتو، مونږ ورسره داسې وکړل، څومره م تنګ کړی و. د دې شهادت نه مخکې هغه سره مونږ څه ونه کړل. دا کم خلک چې نن راپاسي د هغوی عکسونه پرېږدي او جړاګانې ورسره پرېښي. ولې دا ټرینډ دی. د دې نه مخکې د څه ټرینډ و؟ د شیخ صاحب همدکه خلکو شیخ صاحب پسې کنځلې کولې. ولې کولې؟ دا دومره وړوکي شخصیت و، ټوله پښتونخوا په یتیمان شو، ټول طلبا په یتیمان شو. مونږ سره دې خبرې علم شته؟ نشته. ولې؟ زمونږ ټیک ټاک، زمونږ فیسبوک، زمونږ سوشل میډیا هغه روانه ده. که نه مونږ په شیخ صاحب باندې څه کوو؟ پته خو به هغه چاته لګي کوم چې په مدرسو کې ناست دي. پرون چې کومه ګدۍ خالي و په 12 بجې باندې کوم خلک درس ته ناست وو، شیخ صاحب رانغی، شیخ صاحب شهید شو، مونږ په خپله باندې ویشتو، تا ویشتې، هر هغه پښتون ویشتې کوم چې راغی. شیخ صاحب پسې ویډیوز وکړل، شیخ صاحب یې دې حد ته ورسو، خلکو له دا مقرر ورکړه چې راشه او په خپلو عالمانو باندې په مولانا خانزیب باندې هم لومبې مونږ کریټیسایز کړی. پس د هغې نه نور خلک راغلل او هغوی شهید کو. مولانا سمیع الحق باندې لومبې ګوته مونږ اوچته کړې وه، وروسته نور خلک راغلل او هغوی شهید کو. کله چې ورته مقرر کې شهید کېږي. ولې شهید کېږي؟ موږ سره ټرینډونه دي، موږ سره کنټینټ دي، موږ راځو، موږ به ویډیوز کوو، موږ به ټیک ټاک یې جوړو، موږ به ریفریش یې وکړو چې څونه ویور پرې رال. سپین حقیقت دی والله په خدای قسم که چا کې د اورېدو برداشت شي. موږ ډېره لویه سرمایه بیله، دا حقیقت دی. موږ شیخ ادریس صاحب، علامه صاحب هم بیلو، شیخ الحدیث هم بیلو. په زړه کې په لکونو حدیث چې دي هغه دفن شو په دغه خاورو کې. د علم دروازې بندېږي، د کاڼو باران موشي په دې قام باندې. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه زمانه د خپل زوال او هغه قام د خپل زوال ته انتظار کوي چې کله په کم قام کې په علماو پسې، په حق پرستو پسې، په لوی خلکو پسې، په پګړۍ پسې، په سنت پسې، په شریعت پسې خندا شروع شي، ډرامې شروع شي. زمونږ اوقات او زمونږ حیثیت څه دی؟ مونږ خپله څه نه کوو. مونږ په خپل ځان کې د غفلت په اړه هېڅ ونه ویل. مونږ ملا کنځلې، مونږ یې پټکې کنځلې. مونږ به سبا خپلو بچو ته دغه درس ورکوو. مونږ شیخ ادریس کنځلې، مونږ مجیب زلمې کنځلې. زمونږ د کنځلو نه علاوه بل څه کار شته؟ یو شخصیت ته دې حد ته راجوړ کړي چې هغه کېناستو، یو څو ورځې مخکې ویډیو وکړه او وی خیر دې را دي شي دا کوم خلک چې ما پسې کنځل کړي، ما سره مخامخ دومره لوی علم، زمونږ اوقات او زمونږ حیثیت سره چې دومره لوی علم به مونږ پسې ویډیو کوي چې راشه که ما نه څه غلطي شوي چې زه د خپله خبره انسان یم، کېدای شي غلطي رانه شوي او په سبا باندې شهید کې. مونږ ټول چې څومره یو مونږ ټول له شیخ صاحب مجرمان یو او دا حقیقت دی او دا را سره ومنئ.
کور د هغو روان شه چې په ژوند یې قدر نه کوي، مرګ نه پس بیا وایي چې د مخ نه رڼا خطا.